पाकिस्तान به مقابله بنگلاديش د لومبني ټیسټ لومبنۍ ورځې لوبه سکور کارت در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. په یو سل ویخ اورونو کې د پاکستان لوبډلې یو سل 58 رنزونه جوړ کړي دي او څلور کلاډیان آوټ شوي دي. ډیر زبردست بیټینګ سایم ایوب کړی دی او ورسره خپل بیټینګ چې کوم دی سعود شکیل هم کړی دی. پاکستان د مشکل ترین صورتحال نه د سعود شکیل او د سایم ایوب بیټینګ ویخکلی دي. یو ځل بیا بابر اعظم فیل شوی دی په 0 رنزونو باندې آوټ شوی دی او د شان مسعود آوټ چې کوم یو کانټروورسي هم جوړه کړې ده چې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو چې آیا د شان مسعود آوټ او که نو آوټ د هغې کمنټ په هم تاسو په کمنټ کې کوئ. مکمل سکور کارت در سره شریک کوم. د هر کلاړي په پرفارمنس باندې هم خبره کوو. د سپیشلی د بنگلاديش په بالنګ باندې هم خبره کوو. بنگلاديش هم ښکلی بالنګ کړی دی. د پاکستان او د بنگلاديش پرون ډومبنۍ ورځ وه د ډومبني ټیسټ چې باران په وجه باندې د میچ لیټ سټارټ شو. 2 بجې غرمه سټارټ شو. جی یو سل وی خبرونه پرون شوي دي په ټول ډومبنۍ ورځ کې او هغې کې هم پاکستان یو سل 58 رنزونه جوړ کړي دي او 4 وکټ یې او ډراپ شوي دي. که موږ اوپننګ وګورو تاسو د سایډ له په سکرین باندې سکور کارت ښکاري. جي پاکستان فرست اننګز کې یو سل 58 4 وکټ په یو سل ویخت اورونو کې. عبدالله شفیق په 14 بالو صرف او صرف 2 رنزونه جوړ کړي دي. یو ځل بیا ناکامه شوی دی. سایم ایوب په 2 کم سل بالونو باندې 56 رنزونه 50 رنزونه جوړ کړي دي. شان مسعود په 11 بالو 6 رنزونه چې صرف یو چوکۍ وهلې وه او دغه آوټ چې کوم هغه یو کانټروورسي هم جوړه کړې ده. تاسو له په سکرین باندې ښکاري دا سکرین شاټ تاسو وګورئ. آیا دا آوټ دی که نه؟ که چېرې تاسو وایئ آوټ دی نو کمنټ وکئ او که وایئ نه دی آوټ نو هم کمنټ وکئ. ځکه دې یو کانټروورسي جوړه کړې ده چې دا آوټ نه دی. شان مسعود هم وایي چې دا آوټ نه دی او پاکستان کرکټ فینز هم وایي چې دا آوټ نه دی. نو آیا تاسو دې حوالې سره څه رایې لرئ؟ دا آوټ دی که نه؟ مخکې سکور کارډ وګورئ. بابر اعظم ناکامه شوی دی په 2 بالو باندې 0 رنز باندې آوټ شوی دی. ډک چونکې په نیټ کې هم داسې آوټ اف فارم لګېدو. بیا که سعود شکیل بیټینګ مونږ وګورو په 8 کم سل بالونو باندې 50 رنزونه 57 رنزونه په 92 بالونو باندې جوړ کړي دي. 15 چوکۍ د په اننګز کې شامل دي. ښکلی بیټینګ سعود شکیل بیټینګ له به زه ښکلی بیټینګ ویم. وکټ کیپر رضوان وسره هم په 11 بالونو باندې 24 رنزونه یعنی 24 رنزونه جوړ کړي دي چې د رضوان په بیټینګ کې هم 2 چوکۍ شامل دي. د بنگلاديش د طرفې شرف الاسلام 12 اورونه کړي دي چې په هغې کې 10 رنزونه او 2 وکټې شرف الاسلام ایشتلي دي. حسن محمود 13 اورونو کې 3 2 وکټې 4 وکټې د پاکستان غورځېدلي دي چې هغه 4 وړه وکټې فاسټ بالرانو ایشتلي دي. ناهد رانا په 10 اورونو کې 2 کم 50 رنزونه ورکړي. وکټ یو هم نه رشتي. مهدي حسن میراث سپینر بالر دی. 4 اورونو کې 24 چې اکانمي سره بالنګ کړی. مطلب وکټ چې کومه جوړه ده د راولپنډي وکټ چې کومه ده د فاست بالرانو دپاره ښه ده. شاکب الحسن 2 اورونو کې 12 د هم 6 اکانمي سره بیټ بالنګ کړی دی. مطلب په هر اور کې د 6 رنزونه ورکړي دي. نو دا مکمل سکور کارت دی. انشاءالله د نن ورځې لوبه چې ترسره شي د هغې سکور کارت ورسره هم شریک کوم. په پرفارمنس باندې به هم خبره کوو. سایم ایوب یو ځل بیا ځان خولی دی. سایم ایوب هغه سایم ایوب چې خلکو پې تنقیدونه کول چې دی بیخي ډراپ کول پکار دي خو دې پرفارمنس نه پس یو ځل بیا سایم ایوب ځان له ځای په ټیم کې جوړ کو. جي دا مکمل سکور کارت د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.